مینډک یعنی چندخه الله پاک ولې او کله پیدا کړې ده؟ جی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د چندخې حوالې سره څه حکم فرمایلی ده چې دا ولې مه وژنئ؟ جی بل مینډک چې کله چغې وخي نو دا په د خپلو چغې کې څه وایي؟ د مینډک دپاره شرعي حکم څه دی؟ او بل دا چې څوک په خوب کې وویني نو د هغې تعبیر څه دی؟ په دې ویډیو کې تاسو سره دې حوالې سره د مینډک یعنی چندخې حوالې سره موږ یو ډېر سپک غونټې ځناور ښکاري. جي خو دې حوالې سره داسې معلومات زه شریکوم چې یقینا حیران به هم شئ او دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ځکه یو ډېره اهم معلوماتي ویډیو ده. جی د مینډک یعنی چندخې پیدایش په داسې اوبو کې کیږي چې هغه اوبه ولاړې اوبه وي، مطلب روانې نه وي. لکه اوس د سیند اوبه هغه روانې اوبه وي نو په سیند کې د مینډک پیدایش نه کیږي. دا په داسې اوبو کې کیږي چې هغه ولاړې اوبه وي، لکه یو ډنډ ولا موږ وایو، په هغې کې د دې پیدایش زیات تر کیږي. د دې ډېر زیات قسمونه وي. جي دا په اوبو کې دننه هم پاتې کیږي او اوبو نه بهر په خشکۍ کې دا هم پاتې کیدی شي، مطلب په اوبو کې دننه هم ژوند تیرولی شي او په خشکۍ کې هم خپل ژوند تیرولی شي. جي اوس مینډک د الله پاک د کاریګرۍ یو خاص کرشمه ده. جی الله پاک د مینډک جسم داسې جوړ کړی دی چې دې کې هډوکې نشته. جی ډېر کم دې کې چې کم هډوکې وي هغې له کارټیلیج بون ویلی شي، غټ هډوکې دې کې نشته. جی د چندخې مینډک حوالې سره ډېر فقها داسې وایي چې دا مینډک چندخه په هغه اوبو کې موجود وه، په کومو اوبو د پاسه چې د الله پاک عرش و، جي په هغه اوبو کې وایي دا موجوده وه. احادیث کې د مینډک وجلو نه منع فرمایلی شوي دي، ځکه دا چې کله چغې وخي نو دا د الله پاک ذکر کوي. دې چې کوم هغه اواز وي اکثر چې کوم ځای کې وي تیز اوازونه کوي، اوازونه به تاسو اورېدلي هم وي. جي نو دا وایي د الله پاک ذکر کوي. جي حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې مینډک نه دی وجل پکار چې کله نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام وایي اور ته وغورځولو نو مینډک په خپله خوله کې اوبه راوړي او دغه په اور باندې به اچولې د اور مړ کولو کوشش مینډک یعنی چندخې هم کړی. جي محمد بن زکریا رازي فرمایلی دي چې کوم اوبو کې ډېرې چندخې وي او هغه ډېر زیات شور کوي، شور نه خلک تنګ شي. ډېر خلک وي د شور په وجه باندې بیا مینډک مړه کېږي، د هغه مړه کړي. نو مینډک چندخه وجل وایي نه دی پکار، او که شور نه څوک تنګېږي نو د هغه اوبو د پاسه دی په یو تال کې یو دیا جلو کې یو منباتۍ دی پې بله کړي نو هغه مینډک چې کوم دی د هغې شور به پخپله ختم شي، جی به بیا شور نه کوي. ډېر اهل علم وایي چې څوک خوب کې چندخه وویني نو د هغې څه تعبیر د دې حوالې سره مختلف ګوره چې څوک خوب کې چندخه وویني نو د دې مطلب دا دی چې یو داسې عابد کس لیدلی چې هغه الله پاک چې هغه الله ته د هدایت دپاره جدوجهد کوي. جي او که څوک زیات تعداد کې چندخې خوب کې وویني نو د هغې دغه داسې ده چې لکه د الله پاک غذاب یې لیدلی ده. جي ځکه د فرعون او د هغه په قوم باندې د چندخو غذاب هم الله پاک نازل کړی. جي نو دا چې لکه څوک زیات تعداد کې چندخې په خوب کې وویني نو د هغې دپاره مطلب دا تعبیر یې داسې دی. په خوب کې خپل ځان چندخې سره لیدل مطلب خپل رشته دارانو سره د تعلق نشانی ده. چې یو کس خپل ځان چندخې سره وویني نو دې مقصد داسې شو چې هغه رشته دارانو سره د تعلق یو نشانی ده. او څوک چې خوب کې مینډک غوښه وخوري، جي لکه دې څوک په خوب کې لکه چاینیز خلک خوري، چینیان چې کوم دي هغوی د دې سموسې کوي او خوري. جي نو چې څوک وایي په خوب کې دا مینډک غوښه وخوري، جي مینډک وخوري نو د دې مطلب داسې دی چې دغه سړی په څه مصیبت کې ګیرېدو واله دی. دې اشاره ډایرکټ هغه د فرعون هغه قوم طرف له تللې ده چې په فرعون او د هغه په قوم باندې دا چندخو چې کومو غذاب هم نازل شوی. جي او مینډک سره خبرې کول د بادشاهت نشانه ده. کوس یو کس څوک په خوب کې وویني چې چندخې سره خبرې کوي، لکه خوب خو هر قسمه خوب سړی لیدی شي، د ناور سره پکې خبرې هم کېدی شي. نو که څوک وایي په خوب کې داسې خوب وویني چې هغه مینډک سره په خوب کې خبرې کوي نو دې نشاني وایي بادشاهت ته. جي نو دا مینډک حوالې سره ډېر اهم اپډیټس چې ما مختلف سورسز نه راجمع کړي تاسو سره مې شریک او امید رب لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي هم وي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. والسلام.